بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې تاسو ماشوم سره د افعال ناقصو له اجرا کړل او د هغې څه خبرو پېژندو، لکه تاسو ورسره دا ترکیب وکړو که نه چې کان البیت نظیفا، کان فعل ناقص، البیت اسم نظیفا ولا خبره، کان سره خپل اسم او خبره جمله اسمیه خبریه. نو دلته بیا دا واجبه چې البیت چې کوم دی نو دلته کتاب او مرفوع منصوب مجرور کې څه ووایي؟ نو دی به وایي چې مرفوع دی. د څه د وجې نه مرفوع دی؟ طریقانه د اسم د وجې نه کوم دی نو موږ مرفوع وي، ځکه چې موږ په مرفوعاتو کې کوم دی نو څلورم دا وایي چې د افعال ناقصو اسم به دا به چې کوم دی نو څه مرفوع به وي. او دغه شان نظیفن کې ورسره خبر وکړي چې دا نظیفن مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ نو دی به وایي چې دا منصوب دی. د څه د وجې نه مو وایي؟ د کانه د خبر د وجې نه کوم دی نو څه وایي؟ منصوب وایي. سوار البرد و کارسن لومبې به ساده ترکیب وکړي. بیا ورته دا وایي چې البرد مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع دی. د څه د وجې نه؟ د سواره د اسم د وجې نه. دا کارسن چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ منصوب دی. د څه د وجې نه؟ د سواره د خبر د وجې نه. دغه شان لیس الخادمو قویا، لیس فعل ناقص، الخادمو اسم قویا خبر. الخادمو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع دی. د څه د وجې نه؟ د لیس د اسم د وجې نه. قویا چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ منصوب دی. د څه د وجې نه؟ د لیس د خبر د وجې نه. نو دا مرفوع او دا منصوب ورته دواړه په یو ځای کې وښایې او دا ترکیب ورسره وکړئ چې بچي د لیس اسم چې کوم دی دا به مرفوع وي، خبر به څه دا به منصوب وي. او دې ټیم کې چې کوم دی نو دې ته ماړه وي چې دا بېرته د منصوباتو نه وکړو، نو په منصوباتو کې به منصوب راغلي ده او دا چې کوم دی د مرفوعاتو نه، بس دا ورسره صرف یو ځای ورسره دا ورته وکړئ چې د کانه اسم چې کوم دی نو مرفوع دی او خبر چې کوم دی نو منصوب دی. بس خود به خود د پکې چې کوم دی نو منصوب ورسره د منصوباتو نه ماشوم ته یاد شو. او که نه تاسو ورته وایئ چې په رټه کې به لګوئ چې د فعل ناقصه اسم چې کوم دی نو دا به دا به مرفوع وي او بیا ورته منصوبات کوي چې د فعل ناقصه خبره چې کوم دی نو دا به منصوب وي. دلته کې به مرفوعاتو کې راټوله کوي، دلته کې به منصوباتو کې راټوله کوي او ترکیب او اجرا یې نه. نو ماشوم به دا راټوله کې یاد بشي ورسره مشوش بشي پې هلکه چې دا یو شان دی دا یادېږي نه به دا ورته یاد شي زباني او نه به چې کوم دی د دې په ترکیب باندې پوه شي، نه به په اجرا باندې پوه شي. نو بس دې ځای کې ماشوم ته دا مه وایي چې دا درته زه دا ښیم دا درته زه دا ښیم، صرف دومره ورته وایي چې دا فعل ناقصه دی. دا فعل ناقصونه چې کوم دی نو کان راغلی دی، البیت ولا اسم دی، د فعل ناقص اسم چې کوم دی نو دا مرفوع او کوي نظیفه چې کوم دی نو دا ولا خبر دی او د فعل ناقص اسم چې کوم دی نو دا منصوب وي. بیا ورسره دا اجرا وکړي چې البیت تا په مرفوع منصوب مجرور کې څه وي؟ مرفوع د څه د وجې نه؟ د فعل ناقص د اسم د وجې نه. نظیفا د منصوب وي د څه د وجې نه؟ د فعل ناقصو د خبر د وجې نه. په دې طریقې سره چې څومره فعل ناقصو ترکیبونه راغلي په هغې ورسره اجرا وکړي، مرفوع منصوب ورته څه کړي دا ورته کوم دی نو جدا جدا کړي.